دا د شاټۍ میډل سکول او د ډیری پرایمري سکول مخه ده. دا هغه خوړ دی چې په دې خوړ کې تقریبا د کال ټول 12 میاشتې د اوبو سخت نه میلاوي. نن پکې دا استاد صاحب راګر شوی دی. نو تیزه اوبه ده چې په دې حالاتو کې د سکول ماشومان چې دي نو هغه سکول ته راتګ او تګ چې دی نو ډېر مشکل دی. او دا هغه اوبه دي ما تاسو ته ووایي چې کومې په میډل سکول شاټۍ درې خوا ته بهیږي چې د دې متعلق دا ده چې د کال 12 میاشتې په دې خوړ کې سخت اوبه نه وي چې سړی پرې اودس وکړي یا ځان له سکول ته د دغه لپاره راوړي کویان خلکو ته نشته. خو نن د تیز باران او د مسلسل باران د وجې نه دومره تیز خوړ په دې وجه خو دغه کې بهیږي نو چې دا د پنځپوړې سیند د شور نن بلمبټ تیمرګره خال او خاګرام کوم دی کې چې سنغاړې ته کورونه دي ټول شپه چې دی نو هغوی بې خوبه د یرې د وجې نه د هراس د وجې نه ځکه چې سیند په خپل حدود کراس کړی دي اوچت بهیږي او دا د هرې خوړګۍ صورتحال دی چې دا اوس ځي او د سیند سره میلاویږي او د دې په وجه باندې د سکول ماشومان سکولونو ته د تګ قابل نه دي ګرځېدلي. لهذا د اولنۍ ورځې د کال د اولنۍ ورځې د کېدو باوجود لارې کوڅې بالکل خاموش دي د ماشومانو د راتګ د وجې نه. ماشومان چې دي نو هغه سکول ته تګ نشي کولی. نو خواوشا چې کوم خلک دی هغوی په خدمت کې هم درخواست دی چې سیند پنجپوړه سیند چې دی نو انتهایي په خپل پوره جوش سره چې دی نو هغه بهیږي. کوشش وکړئ چې یاره محتاط اوسېږئ. دا د دغې خوړ د سکول دیوال ته اوبه راورسېدې. د سکول چې کوم دیوال دی چې د دې سره کمرې لګېدلې دي نو اوبه چې دي نو دې ته راورسېدې.